أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. سورة النحل ابتدائي آياتنا. سورة النحل دیتا یو داسې سورة النحل ولې وي. دویمه دا چې په دې کې د دې د سورت د نازلېدو وجه څه وه. درېمه دا چې دا په سویم نمبر باندې نازل شوی و. څلورم دا چې په دې کې څومره آیاتونه دي، څومره کلمات دي او څومره حروف دي او څومره رکوګانې دي. دا آیات چې نازل شوی نو دا سورت چې نازل شوی مشرکین مکه و به اعتراض کوو. نبی علیه السلام ته ویل چیرې ته وی چې تاسو کو زمانه انکار وکړو نو الله جل جلاله به عذاب راوړي. مونږ خو ستانه انکار کوو، مونږ خو تا نه منو، تا پیغمبر نه منو، ستا کتاب نه منو، نو هغه عذاب کم دی هغه راوله کنه. نو الله جل جلاله دا صورت نازل کړو. وی فرمایل اتا امر الله، دا الله حکم چې دین دا راغلو فلا تستعجلوا، بس تاسو باغی کی جلدی مه کوئ. دویمه خبره دا ده چې دې ته سورة النحل ولې وایي. سورة النحل ورته ځکه وایي چې وروستو بیا یو آیات را روان دی. نحل اصل کې وایي مچۍ ته، نو د مچۍ ذکر دی وروستو په درېم نمبر پاو کې را روان دی. نه هلته کې بیا ښه تفصیلا ووایو. نو دې وجې نه دې سورت ته نحل ویلې کېږي. دویم نمبر دا نازل شوی و. نو دا سورت په مکه کې نازل شوی دی 73 نمبر باندې. 72 سورتونه د دې نه مخکې نازل شوي وو. په 83 نمبر باندې دا سورت چې دی نو دا نازل شوی دی. او د دې نه وروسته بیا 19 سورتونه نور نازل شول. په مکه کې ټوټل 90 سورتونه چې دي دا نازل شوي دي. او بیا په مدینه منوره کې 24 سورتونه دا نازل شوي. دې کې کلمات څو دي؟ نو کلمات په دې کې 1871 دي. کلمات په دې کې 1871 او حروف په دې کې 7980 حروف دي. رکوګانې په دې کې څو دي؟ په دې صورت کې 16 رکوګانې دي. 14 رکوګانې دي پکې او 128 آیاتونه دي پکې. 108 آیاتونه دي په دې صورت کې. اتا امر الله درېمه خبره بله خبره ده چې دې صورت کې هم الله جل جلاله د توحید اثبات، د شرک رد، د الله جل جلاله د حقانیت د وحدانیت اثبات او د شرکیت رد، د نبی علیه السلام رسالت
او بیا د دې دواړو نه د الله جل جلاله د کتاب نه او د الله نه انکار کوونکي باندې بیا څه نتایج څوک د دې نه منکر وي د هغې څه نتیجې دي نه هغه مشرکین مکه انکار کړی دی او نتیجه موږ او تاسو ته معلومه ده چې الله جل جلاله هغوی ته بیا څنګه عذاب چې دی دا ورکړی د مسلمانانو په لاس سره هم هلاک کړی دي او د فرښتو په ذریعې سره چې دی نو هم هلاک کړی دي الله فرمایي اتا امر الله راغې حکم د الله یا خو د امر نه مراد قیامت دی چې قیامت چې دی نو دا راغلو ولې ځکه چې دا قیامت دا راتلونکي څیز دی او راتلونکي څیز چې وي نو دا نږدې وي نو ماضي ذکر کړه چې قیامت بالکل قریبه دی بالکل نږدې دی دیو جنا وایي چې تاسو ځان ته مرګ چې دی نو دا هر ټیم حاضره ګڼئ ولې مرګ تاسو ته چې دی نو دا ډېر زیات نږدې وي سړی به خبر نه وي بازار ته به تلي او د ځانه به خبر نه وي چې ما پسې وروسته د مرګ فرشته چې ده نو دا را روانه ده ډېر داسې وشو موږ په خپلو سترګو به یو سړی ولیدو بازار ته لاړو سودا ده سودا یې راغسته ګاډۍ سره په شا پرېوتې دی ومړ نو ډېر داسې وشو چې به د ځان نه خبر نه و چې یاره ما پسې وروسته د مرګ فرشته را روانه ده او دې ښه په سور کې لګیا دي او یو ځای نه سودا را دي او بل ځای نه سودا را دي دغه وخت نو قیامت چې دی نه دا هم نږدې دی په دې اعتبار سره چې راتلونکي دی او راتلونکي څیز چې وي نو دا نږدې وي فلا تستعجلوه پس تاسو جلدي مه کوئ په هغه کې تاسو په جلدۍ سره مطلب کوئ ځکه چې د کوم څیز د طلب کولو څه فایده نشته د دې څیز طلب کولو څه فایده نشته به دا به الله راولي الله ته علم دی الله به راولي سبحانه پاک دی الله جل جلاله د هغه قسمه خبرونه کوم چې ورسره تاسو شریک جوړوئ وتعالى او اعلی دی برتر دی عما د هغه څه نه یشرکون چې تاسو سره شرک کوئ دې کې د شرک نفي وکړو د توحید اثبات ينزل الملائکه نازلوی الله جل جلاله فرښتو لرا بالروح فروح سرا روح نه مراد قرآن دی په وحی سره د کفار مکه به اصل کې یو بل اعتراض کفار مکه به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به ویل چې یاره بس صرف الله پیغمبر جوړولې نور څوک الله پیغمبر نه جوړو تا ته صرف فرښته رالیږي بل چا ته فرښتې نه رالیږي الله جل جلاله فرمایل ينزل الملائکه الله فرښتې نازلوي بالروح بوحي سره من امري بخبل حکم سره على من يشاء هغه چا باندې چې څوک یې خوښ شي هغه ته د خپل کتاب حکم ورکوي هغه ته وحي کوي هغه ته د قرآن تعلیم ورکوي الله فرښتې رالیږي نو مراد دا دی چې الله د جبریل په ذریعې سره روح چې دی راوړی دی روح نه مراد قرآن دی د قرآن چې دی نو دا راوړی دی من امره د الله په حکم سره راوړی دی من امر الله د الله په حکم سره راوړی علی من یشاء هغه چا باندې څوک چې الله غواړي نو الله پیغمبر علیه السلام وختو نبی علیه السلام ټول خلق ته معلومه و چې په اشرف المخلوقات کې د ټول مخلوقاتو کې بهترین مخلوق دونه بل بهتر چې دی نه دا نشته دی نه الله د کتاب علم پیغمبر علیه السلام ته نو ستاسو اعتراض چې دی نو دا بې ځایه دی الله هر چا ته د کتاب علم نه ورکوي او دا یاد ساتئ دې وخت کې هم تاسو چې یې نه بهترینه خلک یې ولې دا د الله هغه کتاب ویل کېږي چې کوم فرښتو راوړی دی جبرائیل یمین راوړی دی
او هغه خسته ته راوړل چې په کم په دنیا په بزمکه باندې داغه نه بل بهترین هستی نشته که الله پسې دویم نمبر مرتبه دا د پیغمبر علیه السلام دا سه شخصیت ته راوړل دي ان تاسو د هغه شخصیت کتاب تناسي او داسې ذات ته طرف راغلي دي چې هغه به ازل نه تر ابد هغه باندې نه زوال راځي او نه په زوال وو نو دا هغه جاء الله د ذات کتاب دی دا چې هغه هر ناممکن چې دی نو دا ممکن دی دا د الله په اختیار کې دی اصلا علامه یشا الله د کتاب علم ورکوي چاته چې وغواړي الله د قرآن علم ورکوي چاته چې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه ان انذروا دا چې ويروا انه لا اله یقینا الله لا اله سود عبادت لایق نشتا الا انا قیم خود عبادت لایق الله زما عبادتو کې الله وي فتقون الله فرمایي تاسو زمانه ويریږي تاسو چې بس مقدس مکه اوسېږئ د بل چا نه مه یریږئ صرف زمانه ویریږئ زه بادشاه یم زه د تمامو جهانونو بادشاه یم ما طرف ته راشئ زما عبادت وکړئ ما ته په سجده باندې پرېوځئ اصل بادشاه خو زه یم دنیا بادشاهي خو دا خو زایله کېدونکې ده نن د یو د سبا به د بل وي دا ختمېدونکې ده او زما بادشاهي دا نه ختمېدونکې ده ناسه تاسو ووایئ چې کوم بادشاهي بهتره وي هغه بادشاهي به بهتره وي کومه چې نه ختمېدونکې ده او زما اوس تا ډېر یو لیډر خوښ وي په هغه به مرګ راځي که موږ به ډېر ووایو چې یاره زه به د خپل عمر نه ورکړم د ده عمر دې سیوا شي نه سیوا کېږي مرګ پرې راځي نه بادشاهي د هغه چا بهتره ده چې همیشه وي نه د الله بادشاهي همیشه ده نو موږ که د نورو بادشاهانو دپاره منډې و نو د دې بادشاه دپاره موږ په کار دي چې ورځ کې داسې 4-5 غنټې دله وباسو خلق السماوات ولې دا داسې بادشاه دی داسې بادشاه دی خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه الله داسې بادشاه دی د دنیا بادشاهانو موږ څه پیدا کړي اوبه پیدا کړي نه ځمکې پیدا کړي نه غرې پیدا کړي نه ستوري پیدا کړي نه اسمان چا پیدا کړي الله پیدا کړي نو موږ د دنیا د لیډرانو لپاره ټوله ورځ ځان ستړي او دومره ثابت ورځ موږ چېرته یو الله ته ورکړه چې الله هم موږ دپاره اسمان پیدا کړی دی موږ د خلکو کارونو ته ګورو پلان کې کار کړی ولې الله دا کار نه دی کړی اسمان یې نه دی پیدا کړی اسمان کې ستوري نه دی پیدا کړی د انور یې نه دی پیدا کړی هسې ګوره باندې یو کال دپاره د انور بند کړو تاسو به څه وکړئ یا کې د باندې یو کال له باران بند کړو بیا به موږ څه وکړو د الله داسې الله نه منډه ورکړو حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی الله فرمائی حدیث قدسی دی شکر دا بنده ما طرف تر روان شي نظم ته متوجه شم د ما ته یو نشان نږدې شي ته یو غز ور نږدې شم او کو دې ما ته پمن پتی زرا روان شي دا ته پمنډ ورزغلم ته پمنډ ورزم نو مونږ چې څونه مهنتونه دنیا لیدرانو د پاره کوو چې داسې د بادشاهانو کوم بادشاه دی چې د هغه لپاره نه بیا مونږ ځان خلاصو اخره له بیا مونځ هم نه راځي نو خلق السماوات الله پیدا کړي دي اسمانونه نو داسې بادشاه شته دی چې اسمان پیدا کړي نه داسې به ایمان وایي مینه چا سره پکار داسې الله سره پکار والارض دا ځمکه هم پیدا کړې ده ځمکه هم پیدا کړې ده دا داسې بادشاه دی چې به کومه ځمکه اوسېږي او خلکو ته یې چې ما له پکې نالې جوړې کړه ما د پکې پرش بندي وکړه دا ځمکه تا ته چا پیدا کړې ده دا په الله پیدا کړې
بالحق په حق سره چې د اسمانونه او د ځمکې د الله پیدا کړي دي نو محبت بم د چا سره کې د الله نه علاوه بل چا ته برخه کې نه ورګي تعالی الله بلند بالا دے عما دهغه سره یشرکون چې دي کوم شرک کوي دي کوم شرک د الله سره کوي دا څومره بوتان چې دي شوی جوړو کړی دي الله جل جلاله د دینه منزه دی پاک دی اتا امر الله راغه حکم د الله یا قیامت راغه فیصله د الله راغله وعده د الله راغله کوم وعده چې الله جل جلاله د مؤمنانو سره کړی دا وعده راغله چې مؤمنانو په زمانه کې بندګانو تاسو کو پکم تعداد باندې 300 او 14 او زما امداد د سره دی په دې مخه پکې کو تاسو پکم تعداد کې راغله تو سره زما امداد دی هدایت سیاته کم ذکی تعداد کم وی دې سره د الله امداد شامل حال وي او کم ذکی چې تعداد کثیر وی الته د الله امداد نه وي آیات ساته دا قاعده ده ولی کم ذکی چې لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره ويوم حنین رایات کې یوم حنین کې کله د صحابو جماعت ډیر ورغوي چې موږ قرآن ډیر یو هغه ټیم کې د الله امداد سره نو چې خپل کثرت په خر نه دی پکار په هر حال د الله شکر ادا کول پکار نو کثرت ته نه دی پکار الله قلت تزوري کثرت ته نه دی اتا امر الله راغ له حکم د الله فلا تستعجلوه تاسو جلدی مکه پاږئ کې سبحانه الله پاک ته وتعالى او بالاده عما ده سنا یشركون چې دوی سره شرک جوړي ينزل الملائکه الله نازل وی فرشتو لرا بالروح بروح سرا روح مراد ماده تو وحیدا الله فرشتہ نازل وی په وحی سرا من امره اي من امر الله الله په خپل حکم سره نازل وی پچا باندې نازل وی علی من یشاء چاته چې الله وغواړي من عباده د خپل بندګانو نه مطلب دا دی چاته سپک نه قتل بکا څوک مسکی او کونه کې دا ټول د الله بندګان دي چاته بس پک نه ولې داسې الله کولی چې ستانه د امون دوالې وغلې ورکو چې راځه بنده ته تمام مستو دی بین دا الله په حکم کې ان انذر انه لا اله الا انا فاتقون دا چې ويروا انه يقينا لا اله نشتر لا يقضى عبادت الا انا من رصد عبادت لا يقيم چې ما عبادت وکړي فاتقوني او ما نو يريږي ولې ما عبادت وکړي وی خلق السماوات توجد الجران د پاره منډه وکي ولي وکي دغه چې موږ کار کړی دی موږ کار کوي الله وی کار من کړی دی خلق السماوات اسمانونو من پیدا کړی دی والارض وزمک من پیدا کړی دا اسمانونو کې بیا د نور سپوږمۍ د استوري دی دا من پیدا کړی دی پزماګه کې چې کومونه وټی دی دا من پیدا کړی سمندرونه دی دا من پیدا کړی دی کو سوی گیس ته دام پیدا کړی دی کو پټرول دی دام ما پیدا کړی دی کو سزر دی دام ما پیدا کړی دی دا ټول څه ما پیدا کړی دی نو د تاسو عقل خدا وایي چې څنګه تاسو په دنیا کې کار سو کې تاسو هغه سره ولاړې ما هم کارونه کړی دي نو بیا هم تم ثابت شپه ورځ درېږي بالحق بحق سرا تعالی الله بلند او بالا دی عما ده سنا یشرکون چې تاسو شرک کوي دوی شرک کوي الله الحمد لله